بسم الله الرحمن الرحيم. قال قدري ولا فرمي ويجب ذلك على مقدار الميراث ويجبر عليه. کجی مخکې مسله دا کړې وه چې دا رحم محرم کچری فقیران وي یو او ماشومان وي یا جنکی بالغ وي یا بالغ وي خو معذور وي د هغې نفقه به سړي واجبېږي ویلي مو. نو کسان پکې ګڼ شي نو به وایي هر کس باندې به هغه د څومره میراث میلاویږي د هغې موافق به بې نفقه واجبېږي. چا ته میراث زیات میلاوېدلو مسله را روانه ده هغه باندې به نفقه زیاته واجبي. چا ته میراث کم و هغه ته به د هغه په مقابله کې نفقه به هم په هغه باندې کمی. رسې به خبره الغرم بالغنم خپل ذکر کړي ګورئ. ویجب ذلك واجبېږي به دغه نفقه على مقدار الميراث د میراث په مقدار باندې ويجبر عليه او جبر هم بکیږي الک میراث نفقه ورکا. وللان التنسيس على الوارث بقدر الميراث بار دلیل ځکه تنسيس نص راغلی په وارث باندې او على الوارث دا تنبید على اعتبار المقدار چې مقدار لبه اعتبار ورکه دا څنګه بده معنی تنبید ځکه من قاعده ویلی وکړه چې حکم ولګي په امر مشتقی باندې على الوارث باندې ولګیدلو نو مبدأ اشتقاق یعنی ارث وراثت دا به علت د حکم وي هغه موافق بچلېږي نه پوهېږئ په لاندې باقاعده لیکلې عایشه کې. ولأن الغرم بالغنم او غرم چې دا 86 نمبر ماده د زمنګ معین القضات کې شرح مجله کې 87 ده. الغرم تاوان چې بالغنم دا د نعمت موافقي څومره نعمت درته تاوان ما غمري نعمت کمی تاوان کم نعمت زیتی تاوان زید او د دې اهم معنا الخراج و زمان هم دغه 84 نمبر ماده ده او به دې بس 87 هم د دې هم معنا د ما درته ویلو. النعمت بقدر النقمه والنقمه بقدر نعمه او پښتو کې هم د دې هم معنا ویلو چې امرسي خوري سم ډېری ګسي به مخري. ولأن الغرم بالغنم والجبر لإيفاء حق مستحق دا جبر به ورکه وای جبر خو کیږي کنه چا باندې یو حق واجب وي او ادا کولای شي نه ادا کوي جبر به پکې کنه حتی قد کولای شي او جبر چره در دې لپاره چې وفا وشي دا حق مستحق کم چې واجب دی. قال د قدرت مولا فرمای وتجب نفقه الابنه البالغه والابن الزمن على ابويه ثلاثا على الاب الثلثان وعلى الام الثلثان. اکبر وګورئ جی صاحب د قدرت غیر مفتابه مسله ذکر کړي بالغ لور د چا ټول برګوري یی بالغ زوی دی خو معذور دی نو په دې دوړو باندې وا نفقه مورم کوي پلار به په کوي دواړه به کوي صرف پلار نه څنګه به کوي پلار چونکه چې مور پلار ژوندۍ پاتې مور ته سورس ملاويږي او پلار ته عصبی دوسل سم ملاويږي دا سیده کنه نو پلار بدوي سي خرچ کوي مور به وي سي خرچ کوي. البته د دې ما دا کوم روایت منغو ذکر کو دا روایت د حساب دی او دا روایت د حسن دی رحمهم الله او غیر مفتابه دی او ظاهر روایت مخکې ذکر شوی او قدرت مولا ذکر کړو نه فقط ټوله په چا باندې ده په اب باندې ده ګوري هغه مفتابه راي ده. وتجب نفقه الابنه البالغه واجب د نفقه د لوري بالغ لور ولابن الزمن او داغه ګډ زی على ابويه باندې ثلاثن بي على الاب ثلثان بي وعلى الام باندې ثلث وي لان الميراث لهما على هذا المقدار ذکر دي دوړو د میراث په دغه مقدار ملاويږي. قال العبد الضعيف هدايه مولا هذا الذي ذكره دا کوم قصه چې ماتن د قدرت مولا ذکر کړی دا د روایت د خصاب د امام سے امام ابو یوسف رحم الله نه او د امام صاحب نه کړي د غشان روایت د حسن دی رحمهم الله. وفي ظاهر روایت کې دا د کل النفقه على الاب دلیل لقوله تعالی وعلى المولود له رزقهن الت مولود له باندې رزق د خزو دی نه د غید بچو به وي وکسوتهن ټول په پلار باندې ده. وصارك الولد الصغير بشان شو تاسو په خبرو باندې پوه شو لکه بره ګوري بره. وسوال دا دی چې د خصاف رحمه الله او د حسن رحمه الله کوم روایت ده اغه نه دا معلومیږي چې صغیر بچی د نفقه په ټوله په پلار وي
او بالغ جنۍ او بالغ زوی معذور هغه په پلار او مور دواړو معنی د دې څه وجه ده جواب صغیر هغه صرف او صرف په پلار ذکر چې د صغیر مؤونت ټول پلار برداشت کوي صدقه فطر په پلار ده د کنه ده ولایت په مال کې چاته پلار ته نو نفقه هم پاغه ده ولایت ټول هغه ته مؤونت ټول په پلار ده او چې کله زوی بالغ شي یا لور بالغ شي ولایت د پلار ختم شي وسوله مال کې تصرف هم نشي کولای ولایت ختم شي کنه صدقه فطر هم په وسنه د لازمه نو د وړو کې زی پشان پاتې نشو چې نشو نو سي نفقه صرف په بلار دم نه په بلار امور دواړو معنی وي اگر چې دا مرجوح روایت دی خو فرق مر بیان کو چې صغیر کې یو شانو کوم او کبیر کې بل شو پوه شي په راځي والا وجد فرق على الروايه الاولى باندې دا دی روایت اوله کوم چې متن کې ذکر شوی انه اجتماعات للاب جمع شول اب د بارب صغیر کې ولایت هم دے اب ومؤونت مؤونت هم دے مؤونت ولد حتى وجبت عليه تقولنا واجبی کی بدی اب مانی صدقه فطر هم د ماشومزی صدقه فطره نفختص اب خاص بنفقته د ماشوم بنفقه من دا به برداشت کی ولا كذلك الكبير دغه شان نه دی لین اعدام الولایت زکه کبیر کی ولایت ختم شوی بیبسی چره لأن اعدام الولاية فيه تيكش ما هو بكبير كي ولاية ختم بي انه فتشاركه الام نبلار سربهم شريك واروا وفي غير الولد يعتبر الك برغوري اغزړه خبر رمات کی او غیر الولد دلور او زینه علاوه معنا خور معنی نفقه خور د بار نفقه اورور د بار نفقه دې کې نفقه چی کنه پچا چې واجبېږي علی قدر المیراث په واجبېږي نه پوهېږي به تراشه ولا اوس بغیر د ولد کې معتبرو نفقه به معتبرې په قدر المیراث حتی تكون نفقه الصغير اورکنا د صغیر نفقه بلاری مړ دی مثلا او مورې پاتې دی ونیکه ده ټول برګوري کله چې یو سړی وفات شي او دغه مور پاتې او نیکي پاتې نو دغه تقسیم دی مور ته ثلث ملاويږي او نیکه ته عصبه دی ثلثان ورته ملاويږي تین کې ورته دوی سي ملاويږي میراث هم دغه شان نفقه هم دغه شان واجبي په نیکه باندې بدوي سي او په مور باندې بچوي حتى تكون نفقه الصغير تر دې چې ویبا نفقه الصغير ته عبارت لګ راوړ واپس څو وفي غير الوالد والد دی ما ولد ویل یار عبارت کې څه دی غیر الوالد یار دماغ می رسي نختل چې څورانه می کړی دا یقین وکړه کوم عبارت به را شروع کو څو ولد می ویلو راځي نور قسم بس کوي موسی عليه السلام سره چې خضر عليه السلام روانو کنه کله ستړي شو کله چې مقصد نو وختل قصه جګړه وډه شو سی ویل غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا مقصود نه چې وختل به ویل چې لکه ستړي شو لو بورانه شو ګورئ وفي غير الوالد کی يعتبر معتبر دی غیر والد کی قدر میراث من ولد ویله ولد کی قصه ورانه شولا ولد خود مورم دی کنه د نیکم دی کنه دی قصه ورانه وکنه نو والد نه غیر یادې کا نو والد نه علاوه به معتبر وی قدر میراث حتى تكون نفقه الصغير چره دبوي په موجد معنی ثلاثا بوي ونفقه الاخ المؤثر على الاخوات الاكبر وګوري ټول دی خو یو الګ دی غریب دی انتهي غریب دی او دا غدري خويند دي یو عینیه ده یو علاتیه ده یو خیفیه ده نسوک چې څومره میراث وړي دا غي موافق به دی الګ معنی نفقم خرچه بم به کوي میراث څنګه به دی وړل کیږي تاسو وښی یو سړی وفات کیږي دا غدري خويند پاتې دي عینیه علاتیه خیفیه عینیه تسلسان ملاویږي تاسو نسب ملاویږي څومره ملاوي دسه دا کنه علاتیه تسدس ملاويږي کنه تیره ده خبره بنات علاتیه النصف للواحده والثلثان للاثنتين فصاعده عند عدم دا غصورت کی چې وخت عینیه نوي
وما الاخت لاب و ام السدس به ته سدس ملاویږي ها لکه بنت الابن قصه ده بنت الابن احوال دا تاسو ته زدي کنه چې بن نبی چې حساب کتاب دی دقه شان اخت عینیه ولاتیه دي اخت عینیه چې نه اخت اللاتیه ده سیده لکه بنت الابن ویلم دي کنه به چې بن موجودیږي چې حساب لګي دغه شان اخت عینیه ولا لګي برحال اخت عینیه ته نسب اخت اللاتیه ته سدس اخت خیفیه اولاد الام واما اولاد الام هغه ته سدس ملاویږي چې کله یو وي دیتم سدس او دیته نسب مسله به څونه جوړیږي و اذا اختلط النصف مع الثاني کله چې نسب د ثاني سره ملګری شي د نه اول نسب چې نو ثاني کل یا بعد سره ملګری شي تعبیرات خو یاد دي کنه دي مې ډېر خپل تعبیرات کړي ښا د نه اول نسب د نه ثاني کل بعد سره ملګری شي به د چی نه جوړیږي چی نه جوړ شولا نسب تین چاته ورکی اخت عینیه ته دیتا او سدس کې یک دیتا ورکا 4 شو یک دیتا ورکا مسله چی نه جوړ د میلاو شو څو 5 دا د رد والا مسله ده او رد په مسلو کې بیا غده چې مختلف الجنس راغلي ولا يرد علی ورسره نه وي به حکم دای چې د سهام تعداد نه به مسله جوړیږي نو مسله په 5 نه جوړ شي چونه 3 به کې میلاو شي اخت عینیه ته ایک به میلاو شي اللاتی ته ایک به میلاو شي خیفیه ته نو نفقه هم د قشانی دریسی عینیه باندې وایسا اللاتی باندې و په خیفی او ته وګورئ سوي ونفقه الاخ الموسر على الاخوات المتفرقات فاخوات بانی کوم اخوات چې کوم متفرقات دي الموسرات او مالداري څنګه به اخماسن 15 به جوړ کو على قدر الميراث درې په یو په یو په بل غیر ان المعتبر لکبر وګوري البته دومره مسله ده انتهي اهمه مسله ذکر کړي نفقه کې مولوی سبا بدانه د لازمه چې چاته میراث ملاويږي یا نه ملاويږي خبره بده کې چې اهل څوک دې څوک نه دي تاسو په میراث کې ویلي ممنوع محجوب او محروم کنم دی ویلي محروم څوک دي هغه څلور صفات ولا محروم دي ښا هغه څه دي او کې اهلیت نشته وارث کې چې دغه څلور صفاتو کې صفت موجود شي او محجوب باب کې چې ویلي چې بلار موجودي بلار نیکه محرومیږي او بلار کې هغه محرومیږي نه محجوبیږي نو محجوب کې صلاحیت وی توجه جی نو اوس مسله دا شوله چې وسړی محجوب وو بهم بنفقه واجب ده ځکه دغه خو صلاحیت شته لکه مثال یې واوري ټول دی خو ګوري یو سړی غریب دی مامای پاتې دی مامای مالدار دی او ترزی مالدار دی نفقه ټول پچا معنی دا ماما معنی دا نږدې دی ښا پچا معنی دا حالان کې کمل شي میراثي څوک وړي ترزی وړي ولی ماما اذا رحم محرم دی او ترزی اذا رحم محرم نه دی خو میراث وړي ځکه عصبه دی ماما چې تاسو نه دی ویل هغه زویل ارحام نه دی نو میراثي وړي ترزی او نفقه واجبي کی چا معنی ماما باندې ځکه ماما کې صلاحیت شته دومره ده چې محجوب دی محروم غونه دی کنه غیر ان المعتبر دومره ده چې معتبر اهلیت د ارث دی په جمله څنګه لا احرازه میراث ول دانه دي ضروري احراز معنی ده څه میراث ول ويحرز جميع المال هغه دې کې کنه فإن الموسر چې اذا كان له خال کله چې د بار ماما وي وابن عم وي تكون نفقته نفقه ټول په خال باندې وي او میراث چې يحرزه اغوړي ابن عمه ترجیوړي ولا تجب نفقته ما اختلاف الدين الکه اورونو خويندو وغيره د بار میراث بالای چې کله دین کې موافق وي که دین کې مخالف به ورلا نشته برونه ویلو کنه زوجې د بار ابوینو د بار ولد د بار چې میراث دین کې مخالف میراث نور کې نشته نور د بار نفقه وما نفقه شته نور د بار نشته ولا تجب نو واجبېږي نفقه د خلکو ما اختلاف الدين په صورت کې ولل بطلان اهل دلته علت د نفقي میراث او چې دین مخالف شو به خو میراث ختم کنه نفقه ختمه ولا بد من اعتباره ضروري د اعتبار درس الګ سس شان نه تاسو برابر ہی کنه آپ کیسے بیٹھے ہو یار صحیح بیٹھ جاؤ پڅ ویږي
زمونږ وشاړي جبه مو به نه پېژنو تاسو کارو کې کلي ته چلاړي شاړو ته وایي جبه بدله کړي پښتو دې جوړه کړي نوې ژبې ته څه ضرورت دی خو دا پښتو کافي ده که نه وګورئ کوم ځای دی ولا تجب على الفقير بره ګورئ هلکه اورونو د پاره خویندو وغیره د پاره نفقه فقیر باندې نه لازمه فقیر خو خپل د دې مستحق دی څوک څه ورکړي دا غریب به بل څه ورکړي خیال هم دی که نه ولا تجب نفقه نه واجبېږي علی الفقیر فقیر باندې ځکه دا خپله کونه ګورئ خولې دی چې پښتانه وایي لانها ځکه نفقه چې تجب دا واجبېږي صلتن بطور صله دا خو صله وي هو يستحقها فقیر د خپله مستحق د صلې دی على غیری چې بلې دله ورکي فکیف تستحقو نو نفقه به څنګه واجب شي علیه بدمانی بره ګورې هلکه خاوند که غریب هم وي پلار که غریب هم وي د ښځې او د نابالغ بچو نفقه خو واجب وي هغې سره څه کې وایي چې هلته نفقه د عقد د وجې نه واجبه شوې ده نکاح به یې نه کولی که نه لکه یو سړی کور په کرۍ ونیسي یا د چا نه گاړی په کرۍ ونیسي او بیا وایي زه غریب یم زه اجرت نه در کوم دا یې حق جوړېږي عقد باندې نه کولی د خاوند ته وایي چې شی وې اوس به پیسې ورکې غریبي مریبه دې پکې نه قبلېږي او بچو نه په قدر باندې لازمه نه ده هم د عقد د وجې نه ده ګورئ لوبه به دې نه کولې بچي به دې نه پیدا کېدلې بخلاف نفقه زوجتي په خلاف د نفقې د ښځې وولده الصغیر لانه التزمها ځکه دا خاوند چې دی د لازمه کړې د نفقه بالاقدام یا العقد هغه دا چې په عقد اقدام کړی دی اذ المصالح وزکه مصلحتونه د نکاح لا تنتظم دونها دا نه صحیح کېږي بغیر د نفقې نه انتظام د نکاح انتظام هغه کوم مصالح دي انتظامی مصالح هغه له صحیح کېږي چې نفقه پکې وي ولا يعمل في مثل الاعصار او عمل نه کوي اثر نه کوي په مثل دغه شان شینو کې الاعصار غریبی چانه د کور په کرینی ولې غریبی کار نه ورکه اجرت به ورکه کم ځای ثم اليسار لک برو ګورئ ټول مسله خو دا وکړه لکنه غریب باندې نفقه نه ده واجبه او په مالدار واجبه ده اوس را دا وایي مناسب غریب چاته وي او مالدار چاته وي نه رسیبي نو دې کې د امام ابو یوسف رحم الله رای دا نه غره کنه کوم دې ورسې بره ګورئ امام ابو یوسف رحم الله وی نصاب له اعتبار دی څوک چې نصاب مالکو دا مالدار دی د ورونو خویندو نفقه به لازمه ده او څوک چې نصاب نو مالک بس د غریب دی د منی د ورونو خویندو نفقه نه ده لازمه ټول پوه شو وګورئ ثم اليسار چې مقدرون دا مقدر دی بالنصاب باندې فی مروی نبی یوسف رحمه الله دا خوش وان محمد رحمه الله امام محمد رحمه الله را ته ټول متوجي شي دا خلک ته بره ګوره کنه یار چې مل بره ګوره امام محمد رحمه الله وی څوک چې ماهانه تنخواه اخلي نو د میاشتې کومه خرچه ده د دې نه چې زیاتې پیسې وي په ده باندې د ورونو خویندو نفقه لازمیږي غریبانانو او که د میاشتې کومه خرچه ده ماهانه تنخواه باندې هماغه پوره کېږي زیاتې کېږي ته نه بس دا بې غریب دی نه پوهېږي او څوک چې دیړی مار دی د ورځې کومه خرچه ده که د ورځې کومه دیړی وه هغه د هغې نه زیاتي وه مالداره دی او که چېرې هغې نه وه زیاتي به غریب دی پوه نه شوې بې وعن محمد رحمه الله انه قدروا هغه اندازه لګولې ده بما يفضل عن نفقه نفسه دا غې نه چې زیاتي شي د نفقې د نفس ته دنه وعیاله د دنه عیال هغه چاته وي د چا نفقه چې د مانی د قاضي د قضا نه غیر واجب وي شهرن یو میاشت نه زیاتی شي دا کس چې تنخوادار وي او بما يفضل هغه چې زیاتی شي ان ذالک د دې سړینا من کسبه الدائم د دایمي کسب نه زیاتی شي کله یوم من دهاري ورځي علم دې کنه دا رشاد بار ده دړي مار د پاره لأن المعتبر في حقوق العباد تاسو پیږي امام محمد رحم الله نصاب له اعتبار نه ور کوي دی له ور کوي ولی وای ځکه معتبر په حقوق العبادو کې هغه قدرت دی قدرت نصاب نه دی اصل ته خود حقوق العبادو مسله ده نو قدرت دا دی چې ستا د میشتي کوم خرچه ده هغه نه د تنخواه زیات شي یا د ورځې کوم دیړی دا زیات شي د ورځې د خرچې نه قدرت دی دا دی نصاب ته مرسي هغه قدرت کوم دی
معتبر په حقوق العبادو کې انما هو القدرت دې دون النصاب نه دی فإنه ځکه نصاب خو تيسير د باروي والفتوى على الاول برګوري چې فتوا د امام ابو یوسف رحم الله بقولا ما ته ټول برګوري تاسلی ونی دی یار برګوري مړو چې د خلک بسوي یا برګوري اوریدونکو والا خبر پیګوره موبایل مې درشتلې خو هم ورکا بس برګوري مې نوم ویلې خو شوی خبر مې کوله ټول برګوري لاړه قصه ته به تمره لوران کو څه ویل فتوا د امام ابو یوسف رحم الله بقولا صاحب د فتح القدیر وې داغه صورت کې ده چې کار کسبی نه او کدی وسړي کار کسبو نبی د امام محمد رحم الله قول مفتى به دي چې تنخواه نه زیاتیږي او د دیړۍ نه زیاتیږي به باغې فتوا ده او که کار کسب نو به نصاب مالک دی کنه دی به خبره ده البته نصاب نه به نصاب په دوه قسمه نه ماته ګوري یو نصاب داري چې تامه زکات واجب شي یو نصاب داري چې ته زکات نشي خستلې دواړه بیل نصابونه دي زکات درمانه کله واجبېږي کله چې تاسو سره ونی می تولې سونا 52 تولې چاندي یا داغي مقدار منی پیسې راشي مال راشي او دغه مال چی مال دا ستاسو هوایی جو اصلیو نه زائد وی او نامی هم وی تجارتی مال وی دا قیدم بګیره سم وی تجارتی وی او کالم به دیر شنو دا دوه قیده بګی دغه ځې پوری ټول برابر دي چې 52 تولې چاندي چې دا کنه 200 درهم مال هغه ته د هوایی جو اصلیو نه زائد مال هغه ته ورسیږي دا نصاب شو د هوایی جو اصلیو نه زائد مال 200 درهم 52 تولې چاندي ته ورسیږي دا څه شو نصاب صحیح شو لگا اوس نمو به کی وی تجارتی مال بوي کال به دیر شي دا دوه قاعده به دیر بار دي چې تامه زکات واجب شو پاتې شول دا خبره ته زکات نه لې غیر بار دا دوه قیدونه نشته قربانی درمانی واجب شو غیر بار هم دا دوه قیدونه نشته صدقه فطر درمانی واجب شو غیر بار هم دا دوه قیدونه نشته نو صدقه فطر نصاب قربانی نصاب او د زکات نه اخیستل نصاب دار چې 52 تولې چاندي ته هوایی جو اصلیه و نستعمال ورسیږي کغه نمو پکې وی او ک نوی کال به تر شوی او ک دل تم دقه یو نصاب مراد دی دا زکات نه اخیستو والا هرمان میراث والا یو د سوال نه کول والا نصابی نو د یو ورځ نه چې چا سره خرچه زیاته شول هغه سوال نشي کولای یو ورځ خرچه ور سره ونه به سوال دا سوال ولا دریم نصاب دی فقاو ذکر کړي ګوري کم دی والفتوى على الاول لكن النصاب چې نصاب د هرمان د صدقې دی واذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقه ابويه برګوري لکانو کله چې مور بلار د سړی وی غریبانان او سړی د خپل غایب یو مال د چا سره ور سره وی او قاضي ته علم وی چې مال بلانکی سره ور سره دی او دای مور بلار دی دای خزه ده ډایرک به ولا فیصله کوي مخکې درشي وکنو واذا كان للابن کله چې وی د زوی غایب د بارمال قضی فی بدی کې به فیصله کیږي بنا فقط یا بوی د بارا وقد بينا الوجه فيه محکم موږ د دې وجه بیان کړی و واذا باو متاع فی نفقته برګوري شي یو سړی دی غایب دی دغه مال چې د کنه د مور او پلار سره قبضه کړي او هغه نفقې ته ضرورت شو دا څه کولای شي چې د مال خرج کی او به کوم پیسې راشي ځان له نفقه برابر کی ما ته متوجي شي کچري د غایب مال عین نفقه وا اولمړ پراتو چینی مینی وا ډایرک استعمال شي و مثلا مور بلار ډایرک استعمال ول شي په دې پوه شوي دویم اغه عین نفقه نه ده ام سمنونه دي نو به د دې دوه صورت دي زمکې دي ک بلاټ زمکې دي کنه ام سمنونه دي نو که عام سامانونه بهم خرڅول شي خرڅ دي کې او به کوم پیسې رالي اغه نه د خپل نفقه برابر کې د امام سے برای ده تاسو په نه شولې او کچري زمکه پاتې وي نو مور بلار ته وې زمکه ولا نشي خرڅولې چې به د غین خپل نفقه برابر کړي دا د چارای و د امام سے اصحابین ته وې برګوري کچري عین نفقه او ټیک د خرڅ کولې شي بزان
خو که سامانو یا ځمکې وي نو دواړه نشي خرڅولی چې ځان له نفقه برابر کړي. امام صاحب سامان خرڅولی شي ځمکې نه، پوه شوي به کنه مشکله ده در باندې سخته خو نه ده لکه که سخته یې خو ووایي ښځو باندې به هم ښه سخته یې اخري ټیم یې دی اخري ټیم کې ښځو باندې دواړو صورتونو کې سخته یي انزال په صورت کې به سخته یي او دا سخته د مزې نه یي نن مزه ولا ورګي چې یې مزه کې به سخته یي دا مزې مجيبه غوندګي سره وي دا څه وي کله کله په مزه کې هم په سړی باندې سخته یي او دوم چې کله به بچی راوړي به په غریبي سخته یي دواړو صورتونو کې ګورئ او اذا كان للابن کمره و اذا باع کله چې خرڅ کی ابوهم ور پلاری وما متاع او سامان فی نفقته بخبل نفقه کی جائز د امام سے فرمایي و ادا استحسان دا استحسان دی ګوره بنا بر ضرورت و ان باع العقار او ک زمکه خرڅي لم يجوز به ولنه د جائز دا سی ویلو کنه وفي قوله ما د صاحبینو بقول کې لا يجوز في ذلك كل دوله نه دي جائز نه سامان خرڅولې شونه زمکه او القياس او دا قياس هم دي لانه لا ولایت له زکا برګور الکانو څنګه چې سړی بالغ شي کنه ماشوم نه پلار زمکه نشي خرڅوله دلته بالغ دی پلار به څنګه زمکه خرڅ کی ولی ولایت ختم دی بلوغ سره څه وشي ولایت ختم شي لانه لا ولایت له زکه ولایت نشته بلار د پاره لانقطاعه زکه د ولایت کټ شو کنه بلوغ سره دغه وجه د ولهذا لا یملکو پلار مالک نه دی حال حضرت کدا عظیم حاضر وي او به ولدا څخر څوله ولی بالغ د ولایت ختم دی همدغه وجه ده ولا يملك البيع في دين الا وسوى النفقه کبلار مانی قرضی وي او د غایب زی د سامانونه خرڅولې شو بنا خپل قرضو پوره کولو کې نه شو نفقه کې وای نشي ولی ولایت ورل نشتا ولا يملك البيع لار مالک نه دی چې دا سامان د زی خرڅ کی فیدین په قرضه کې لو چې زمانه قرضوي سوا د نفقین علاوه کوم قرضه هي کې نشي نفقه کې به نشي څوک وي صاحبین وي وكذلك دغه وجه د کنه لا تملك الام مور مالک نه د چې خرڅي کې بنفقه کې ولی ولایت نشته لنډه دار چې زی بالغ ولایت د بلار ختم چې ختم سامانونه ممانونه ورلا نه بنفقه کې خرڅولې شي صاحبین وي نه بدین کې نه مور خرڅولې شي ولی ابي حنیفه رحم الله ان للاب ولایت الحفظ ما تلک برو امام سره دلیل څه پیش کړي وی پلار د پر ولایت د حفظ دی چې کله زوی غایب دی نو د غایب زوی د مال حفاظت د پچابانی پلار باندې او د مال حفاظت دوه طریقې دي یو دا د چې هغه څوکیداری کوي بل دا د چې د سامانونو خرڅ کوي او پیسې محفوظ کړي څه ده کنه نو کوم سامانونه دي د غیر حفاظت خه طریقه ده خرڅ دي کی پیسې دي محفوظ کی پاتې شو لازمه کی هغه الریډي محفوظ دي هڅه کولای شي او ځنه بل دیتا نو هغه نشي خرڅولای عوام سمنونه خرڅولای شي حفاظت به خاطر چې کله خرڅ کړه پیسې لاس ترالی پیسې خو نه نفقه ده نو ځکه بزان باندې به خرج کولای شي پدن لګي پوي شوي کنه ور عام سمنونه د حفاظت په خاطر خرڅولای شي او به چې خرڅ کړه لاس سبڅره شي پیسې نو پیسې نفقه ده ځکه موږ ویلان سمنونه خرڅولای شي او زمکه الریډي محفوظ دي نشي خرڅولای نو بس نفقه کیم نشي وګورئ یعنی حفاظت د بارے نشي نفقه کیم نشي ولی ابي حنیفه رحمه الله چې څه شو ان للاب د بلار د بار ولایت الحفظ دی په مال الغایب کې الا ترى تنګوري پلار خلا پریدا د پلار کوم وسی مقرر کړی دی چې زما د زوی د مال حفاظت کا واغم زمکه نشي خرڅولې نور سمنونه خرڅولې شي وې د وسی د بارم ذالک دا شتري چې خرڅي کی فالاب اولا اب ډیر اولاد ولي لوفور شفقه دي د بلار خو شفقتم زید دي وبيع المنقول من باب الحفظ منقول اشیاء خرڅول لاره چانه دي د حفظ د باب نه دي ګوي په پیسې ورله محفوظي ولا كذلك العقار او عقار خرڅول د حفاظت نه دي ولي لانها زکزمکی محسنه محفوظ دي بنفسها خانو بلان نه علاوه ولي نشي دغه دغه ولایت نشته ده کنه وبخلاف غير الاب من الاقارب لانه لا ولايه لهم اصلا هغه د بارغه سره ولایت شته ده نه حفاظت نشي کولای خرڅولې نشي
فی التصرف په تصرف په حالت صغر کې نشي ولا فی الحفظ بعد الكبر او غړ شي د حفاظت په خاطر ملخت نشي خرڅول ولایت ته نشتا و اذا جاز بيع لند دا کله چې بلار ته بيع جایز ولا او به خبي په نتیجه کې سمن راځي او سمن من جنس حق من جنسي څه څنګه لکه من جنس حق ټیک دی او سمن خداغه د حق د جنس نه دی او النفقه حق څوک دی غ نفقه ده فلو الاستفاء منه چکر ولا سامان خرڅ کولا سپېسی رالي در بار وس اصولي منه دغه پیسو نه سیده کما لو باع العقار والمنقول على الصغير دې مثال له لکه ماشوم دی ماشوم د یو سړي زوی دی برګوري ماشوم دی سړی خپل غریب دی نو د ماشوم زوی په مال کې وته ولایت شته کنه نو کدا پلار را پاسې دلو د ماشوم زی منقولی اشیاء خرڅ کړه هم ټیک د زکه دته ولایت دی او کزمکه ولا خرڅ کړه نو د ماشوم زوی زمکه خرڅولې شي ولایت شته د بالغ نشي خو د ماشوم هغه شي چې خرڅ کړه لاس ترالی پیسې او دا غریب دی نو د ماشوم مال نه بزان خرچم کولې شي ځان لګي پوهې شوي کنه یو سړی چې دا غزوی دی ماشوم داغه منقولی مال له او غیر منقولی زمکه ده هغه ته دا ولایت شته چې خرڅي کی چې خرڅ کړه لاس ته بچره شي پیسې هغه نه ځان لا نفقه کول شي کما لو باع العقار والمنقول للصغير لك عقار خرڅ کی منقولی شی به صغیر من اجازه جایز ده ولکه کمال الولایت ولایت کامل له ثم له ببلار د باردام جایز ده خذ منه چې دغه نزان لواخلي بنفقه خپل نفقه لانه من جنس حق ذکرای د جنس حق نه ده وان كان للابن الغائب مال في يد ابويه وانفق منه لم يضمن طول به برګوري یو سړي زوی دی غایب دی په دې ټول پیږي ښا او مور پلار سره دغه مال پروت دی او مور پلار په خپل نفقه کې دغه نه بدن خرچه وکړه ضامن بوي چراله نه به ضامن ځکه دغه د دیو نفقه باغه باندې سم واجب و بغیر د قضای قاضي نه واجب و نسیده کنه دا وان كان للابن الغائب مال کشر ابن غائب د بار مال وی فی ید ابويه د مور بلار بلاس کې وانفقوا د مور بلار خرچوي کې منه دغه مال نه لم يضمن نه ضامن کیږي لانه ما استوفیا ځکه مور بلار چې د بورکل خپل حق لأن نفقتهما زكا نفقة مولو بلار واجب وقبل القضاء على ما مر دا قسيتي رشوي دي كندي وقد أخذ جنس الحق أو دوالو دخل الحق جنس ما قصة خبر ختمة وإن كان له مال لكبر وقريبين زوي غايب دي مال دا أجنبي بلاس كده او مور بلار محتاج دي توجه أجنبي رباط سيدلو ول داسم د زی مالی دی نو بس په مور بلار باندې ولا خرچ کړو بغیر د تپوسه کا د سیده وسته فرمان دی کا مړه تاسو مور بلار یو هو اخلي پیسې به چې کله ازوی را دي کاغه منځوري ورکړل ټیک د مور بلار دی خرچه کړی ټیک خبره ختمه او کني منله پس به هغه خپل مال پوره ور کوي خزوی ته ورنه او دا چې خرچه کړی دغه پیسې زوی ته پوره ور کړی نمور بلار نه به واپس وصولی کوي کنه وي وصولی بم نه کوي دې قصه کو ګوره وته وان کان کشریو ابن غائب د پارا مال فی ید اجنبی بلاس اجنبی کې فانفق علیهما بمور بلاری ولا خرج کړه بغیر اذن القاضي قاضي مرتنی دی ویلې زمينه ضامن بویل انه زکدا دوس تصرف فی مال الغیر تصرف وکړو بمال لغیر کې بغیر ولایت مرتنشتا من 95 ماده ویلې 95 لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه څوک د بل بملک بغیر دغه د اجازه ته تصرف نشي کولای او د وکړلو او کچاو کو ضامن جوړیږي دا ضامن شو لانه نائب ځکه دا خو نائب په حفظ کې لا غیر دانه چې به مور بلار دی ولا خرچي کوي بخیر ها که قاضي ورته ویلو چالکا دای مور بلار دی تاسو سره معلوم دی خرچه په وکوي ټیک دلکه خزي مسله کې ویلو کنه قاضي ته علمو به سیدا ولکه قاضي ته ولایت حاصل لکنه ولایت عامه ورته حاصل لکول شي د سیو کده سیو کچاته وي په خبرو پويږي امنګ ویلو د قاضي خبره چې د اعانت د کې خیلم بي څه دي د قضا نه د تبوي چې قضا الغایب ده نه ده او اسم نفقه واجب وداغو صرف اعانت دي
او دا منګه و 57 نمبر مادم ویل دا التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه رعیت باندې تصرف کول په مصلحت بنای چې مصلحت پکې بس کولې شي دلته مصلحت د مور بلاري نفقه هغه ته ملاويږي وګوره بخلاف ما اذا مره القاضي لان امره ذك امر د قاضي ملزم د الزام لازمي لعمومي الزام راولي کا په سړي باندې لازمي لعمومي ولایت عامه دي ور سره برحال واذا زمنا زویله خو ورلا کوم خرچه مور بلار کړي واغې زویله واپس ورکړه اوس به د مور بلار نه واپس لې کنه توجه لقاعده د وخت شي قاعده د مولوی صاحب چې کله زویله ورلا هغه خرچه واپس ورکړه نه کوم خرچه چې په مور بلار ولا کړي واغې د دې سړي خپل شوله ځکه قانون دا د من حسامي کې ویلي چې کله غاصب زمان ورکی مقصود منه ته نو غاصب د شی مقصود څه شي مالک شي څه شي دا سړی اوس مالک شو نو ګویا د او ملک استناد دی هغه وخت وروړي کوم وخت چې دا ورکوله مور بلار له شکل خرچه ورکوله کنه ملک هغه تر هغه ته ورسېدلو یعنی هغه وخت کې مالک شوی نو ګویا خپل ملک ورکړی دی د دې غایب مور بلار ته او استحسانا تبرعا ورکړی او تبرع کې څوک بسې کولای شي نشي کولای ګورئ واذا زمن کله چې زمين شو لا يرجع رجوع نشي کوله فقابض ابا امني لانه ملكه زکه دا حافظ سړی چو کنه دا خو مالک جوړ شو د دې خرچه کمه چول مور بلار لور کړي وکلا به زمانه چې ادا کو فظهر انه كان متبرعا ظاهر شو چې دا تبرع کړي به په خرچه کمه ول مور بلار لور کړي واذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الارحام بالنفقه لکبر وګورئ کله چې قاضي فیصله وکي الکه بچی ته به خرچه ورکې ټیک شو مور بلار ته به ورکې ټیک شو ذوي الارحام ته به ورکې ټیک شو د میشته بوله مثلا 100 روپۍ ورکې کال تیر شو د ولې یو میش خرچم نه د ورکړي به بس ساقط شوله ولې دیو ته نفقه د دی وجه نه د چې دیو غریبانان دي دسه ده کنه او چې کال تیر شو دیو خجوندی دی کاری کیږي معلومیږي دیو ته ضرورت نه چنو بس نفقه ختمه دیو ته نفقه د چا د وجه نه ده ضرورت د وجه واذا قضى القاضي کله چې قاضي فیصله وکي ولد د بار والدین او د بار ذوی الارحام د بار بالنفقه باندې فمدت مدت رشي سقطت نفقه ساقطيږي لان نفقتها اولا شده تجب كفايه للحاجه د واجب او چې دی حاجت کا د بار کافی شي یعنی بنا بر ضرورت وا حتی لا تجب تصبه درچ دا نفقه خو نه واجبېږي مالیه ساری کړه کسان مالدار وي موږ ویلو کنه هر سړي نفقه خپل مال کې به پکاري وقد حصلت او دلته خو کفایت حاصل شوه دی به مذیل مدت رشوله بغیر د نفقه ورکولونه البته قاضي کې فیصله وکړه چې خځه له د میشت 100 روپۍ ورکې له زره ورکې او کال 2-3 تیر شو د نه د ورکړې نه نه ختميږي کا پیږي به ځکه هغه سره د مالداري نه لازمي هغه نفقه فرق تم سوچته کنه هغه سره د یعنی خځه ک مالداري ما نفقه لازمه ده او دلته سره د مالداري نه ده بخلاف نفقه الزوجه اذا قضى بها القاضي کله چې بقاضي فیصله وکي ولي لانها تجب زکه دغه نفقه واجبېږي ما یې سره د مالداري د خزینه فلا تسقط بحصول الاستغناء نو کې استغناء حاصل شي هم نسقطيږي فيما مضى مخکینو کلونو کې میشتو کې خزه مستغنی د خاوند نفقه نه ختميږي لکه سړی چې پچا باندې څه خرڅ کی یا کور ول بکري ورکی او دا قلاري کمالداري نو لغه پیسې د غشي په مقابل نه لازميږي چاله کور بکري ورکړي باغ باندې پیسې نه لازمي دلتم دي شي د خزي دي شي د خپل شی خرڅ کړي یا ګوي بکري ورکړي کمالداري خاوند به ول اجرت ورکي یا پیسې به ورکي نفقه قال قدري مولا فرمای دا خو شو کنه دي اها بر ګوره لکانو موږ ویلي ولد والدين ذوي الارحام کدیو د بارا نفقه مقرر شولا او به ټیم تیر شو نه نفقه ساقطه شو دا سیمیل کړه حق قاضي به فیصله وکړه چې کسانو تاسو د څه وکي تاسو نفقه کې قرض را لې دا غسر لا ولد تیویل پلار سر لدی خرچرالا
والدین ته ویل زی سر لدی خرچراله ذوی الارحام ته ویل مثلا ورور سر لدی خرچراله یعنی قرض یې رالې بس هغه په حسابيږي با قاضي د فیصله کړي وا پتن لګیس ما بلډ پريشر لویدلې د اخیری انتها کې ما ورځېګم باقي پوهیږي کنه کچري قاضي ولا فیصله دا کړي و تاسو خرچي کوي قرض رالې د هغه سر لا او به هغه قرض رخصله دغه کسر لنه به نه ختميږي پیږي الا ياذن القاضي مگر دا کی اجازه قاضي ورکړي بل استدانه عليه د غائب قرض رخصل عليه غائب باندې نه بس به ټیک ده لئن القاضي چې له ولایت عامه در بر ولایت عامه ده فصار اذنه دی قاضي چې وتویل تاسو دا غائب سر له قرض را لګوي چې هغه تر خپل ویل دي چې قرض را لې مبسي سبوي کامر الغائب دا د څه شو لکه اذن دغه قاضي دا څه شو لکه امر د غائب فيسير دينا في ذمته ندا بدین ګرځي غائب پسې ز غائب په ذمہ باندې فلا يسقط بمضي المدة سر بساقتي کمنا فصل اخره فصل لمولسم او د اخیری فصل کې راته انزل سم اشیاء شو خو دې کې نشته دې کې نشته د وسانو تاسو به مزي برګوري دې کې راته د غلامانو او د نور حیواناتو د نفقه بیان کوي ښا انتهي آسان دي اوله مسله دا بیانې په مولا لازم ده چې په خپل وین زبان دی او په خپل غلام باندې خرچه کوي دا په لازم ده وعلى المولى په مولا لازم ده ينفق چې خرچه کوي علی امته باندې او عبده غلام باندې دلیل قول علیه الصلاۃ والسلام فی الممالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ممالک متعلق فرمایلی دي انهم اخوانکم داستا سورون دي جعلهم الله انسانان دي کنا جعلهم الله الله ګرځولي دي جعلهم الله تعالی تحت ايديكم استاسو دلاسونو دلاندي اطعمهم دي طعام ورکوي مما غطعم تاكلون كم چتا سخري والبسهم دي تلباس ورکوي مما غتلبسون كم چتا سوچوي ولا تعذبوا عباد الله الله بندگانو له عذاب مو ورکوي استحبابي احکام دي چې ځان بشان کپڑے مور کا وزن بشان خوراک کدا غینه کمزور ورکم ټیک ده او که یو مولا ویل زب خپل غلام من زمانه خرچانو کوم نو بیا به حکم داده چې قاضي با دا غلام او دا وینځه کچری دیو کسب کولې شو کسب ورلو وته وی کسب کوي او خرچه به ځان له برابر وای نو نتیجه به دا راوځي چې دیو بم ژوندې پاتې شي د لوګي نه بنمري او د مولا ملک بم ژوندې پاتې شي خیرم دې کنه فین امتنع کچری مولا خرچنه کوله منشو وکانه له ما کسب او دی غلام وینځ د بارکه سبو اکتسب دیو بکسب کوي وانفق بزان بخرچ کوي لان فيه نظرا زک بدی کې نظر دے جانبین ہوتا حتا يبقى المملوك حيا یو خو غلام وینځم ژوندې پاتې شي ويبقى فيه ملك المالك بم پکې باقی پاتې شي او کشری کسب ورلونه لکه غلام چې مثلا هغه شل مل ډون دی څوک بکری نه نیسی او انزم داسې ده چې څوک بکری نه نیسی نو به به مولا ته تکړه شخرچ یا به خرچ کې او یا خرچ کا په خبرو پیږي کنه وإن لم يكن له ما كسب بأن كان عبدا اغدا چې غلامو زمينن ګړ او جاریه یا جاریه وا لا یواجر مثلها چې د چې جاریه چا بوجرت نه ولا او جبر المولى معنی بجبروشي على بي ما خرچه کا لانه ما زكم لك غلام وينزا من اهل الاستحقاق دي حق لري قاضي ته ویلي چې خرچه را باندې نه کوي خصم جوړېدل شي نو قاضي په سلام کولای شي وفي البيع او کچري خرچي کی پدې کې ایفاء او حقه ما د دوړو د حق ایفاء ده د غلام حق بم هغه پوره شي وینځي حق بم پوره شي وابقاء حق المولى بم مشي د مولا حق بم باقي پاتې شي هغه سره خلف پیسې براشي کنه بالخلف خلف سره پیسې بلا سره شي البته برګوري خاوند خزینه فقنه شور کوله هلته دا حکم نشته مونږ ویلو چې طلاق دی راوستل شي دوړو ترمنځ دا حکم نشته بلکې غزي ته بچوي خاوند سر لقرضی رااله نسی وکنه وجداد مولوی سے کدلته
تفریقه وکړو د خاون حق مکمل ختميږي او کله تفریقه وکړو مولا حق نه ختميږي خلف راضي کنه پیسې راضي نه رسي بل الته خزي حق چې هغه صرف مؤخر کیږي صرف څه کیږي او د مولا او د وینځ حق مؤخر کیږي نو مکمل ختميږي نفقه کنه کوي هغه څه قرضه خو نه وړي وګوره بخلاف نفقه الزوجه لانها نفقه زوجته ده تصير دين دا غو دین جوړيږي نفقانه تاخيرا دا صرف تاخير دی علامه ذکرنا مخکې ویلو او نفقه د مملوک کچري ختم شي او خرڅولم ونکو لا تصير دين دین خو نه جوړيږي مولا باندې فکان ابطالا صرف باطليږي او بخلاف سائر الحيوانات ها وليس نور کم حیوانات دي غوي ساتلې د خره ساتلې د څاګيوال دي چرګ کوتري موتري ساتلې دي نو هغه نفقه کې مالک ته څوک دانش ویلې زر کوچی خرڅ کا یا به نفقه کې خرڅ کا دانش ویلې نه رسېږي ولی وا حیوانات چې کوم دي کوتري موتري چرګان چې ساتلې دي هغه اهل استحقاق نه دي هغه د سینې دي چې منګه قاضي ته بوز او خصمي جوړ کو قاضي دی مدعين شي او مالکی مدعي شي او قاضي به فیصله وکړي قاضي به له فیصله کوي چې داوا راشي داوالي چې کله مدعي دغه نه جوړيږي نه رسېږي او غلام وینځ جوړېدل خو امام ابو یوسف رحم الله را اداره دلته مرتبه چاله به دی غوا په دې نورو حیواناتو لري خرچه کوا او خرڅ کا عمده مفتابی رای د علامه شمی وای کدی امام یوسف رحم الله والا ګوره او بخلاف سائر الحيوانات لانها ليس من اهل الاستحقاق ذکا هغه اهل استحقاق ندي ناغه خصم نه جوړيږي فلا يجبر ولا نفقتها نه په مالک بجبر نه کیږي چې بده حیوانات خرچه کوا الا انه يؤمر به البته امر بکیږي مالک ته خرچه بګو فيما بينه وبين الله ديانه قضاء ديانه فيما بينه وبين الله معنا ديانه داود الله د ترمنځ لانه عليه السلام چې نه منه کړی دا ان تعذيب الحيوان حیوان لا عذاب ورکول نه منه کړی خرچه چې بینه کې خوراک نه ورکې دا عذاب دی کنه او بل او فيه ذلك پدې کې دغه دویمه ونهان اذاعه المال وفي ذلك بخرشنه کولو کې عذاب دی دا مطلب شو او نبی له سلام دویم صورت دویم دلیل من کړي د اذاعه المال د مال د ضایع کولو نه وفيه او نفقه نور کول خپل حیوانات ته بدی کې اذاعت د مال له کنه ویږي کنه د بخاری حدیث اعلان دي ذکر کړي ده څنګه دي ان الله حرم عليكم اذاعه المال دغه دي او نبی یوسف رحم الله انه يجبر بمالک بجبر کیږي والاصح ما قلنا صحیح د هدايه خو مخکینی قول طرفین قول له ترجیح ور کړي والله عالم علامه شمی وی مفتابی رای د چا ده امام یوسف رحم الله ده خزو د قسم ختمي